نو که چوکیدار سسپینډ کیږي نو بیا دغه افسر چې کوم دی هغه هم د سزا قابل دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو زه محمد اسرار ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت د کوزدر تحصیل دنزي لالکو کلي کې ولاړ یم چېرته چې د دې ځای د پرایمري سکول کې د دې میاشتې په 10 تاریخ په 10 سپتمبر باندې د دې سکول د چوکیدار او اسسټنټ ایجوکیشن افیسر دنزي سب ډیویژن چې کوم دی حمید الله د هغه ترمنځ په ډیوټۍ باندې چې کوم دی نو شر شوی دی چې هغه چوکیدار ته ته 24 غنټې ډیوټي کوي. چوکیدار ورته انکار کړی دی. په دې دوران کې هغه د غصې نه په میز باندې چې کوم دی نو لاس وهلی دی، شیشه ماته شوې ده چې د هغه شیشې د دې سکول چوکیدار په خپه باندې زخمي شو. بیا په پرشر کې چې کوم دی نو حمید الله صاحب د دې سکول نه وتی دی او چت کا لاندې تلو نو په روډ باندې په موټر سایکل اکسیډنټ کړی دی. د هغې چې کوم دی نو د دې کلي خلک ګواهي ورکوي. اوس حقیقت څه دی خو د دې نه پس حمید الله صاحب یو ملګري یو پوسټ ورکړی دی چې یاره د دغه کلي خلک چې کوم دی نو هغې په ما پسې راغلي او زی وهلی یم. و حقیقت څه دی؟ زه د لالکو چوکیدار یم، نوشیروان مې نوم دی او زه په دې ځای کې اوسېدونکی یم او زما د استادانو دغه چې راغله تاریخ ده په دې دغه باندې راغله په 8 غنټو باندې. بیا اجلو راغلی دی او په دې سکول کې زما دغه شر شاتار چې راغلی دی په دې راغلی په 8 غنټو باندې. دا اجلو لګېدلی دی. زه به یوه ویله ما به بله ویله په 8 غنټو باندې د شیشه ماته کړه او په هغې باندې زما خپه ولګېده. بیا دوباره راپورټ په ما کړی دی چې دا ده ماته کړله او ده ما کړی او زه سسپینډ کړی یم. یا صاحب زما دا درخواست دی چې غیر قانوني زه برخاست کړی یم، سسپینډ کړی یم غیر قانوني او یو او دغه د انکوایري او دغه نه دی رالیږلی او غیر قانوني کار ده کړی او انصاف دې زما سره وشي. زه بادشاه روان ورې کومه چې کومه واقعه زموږ په سکول کې راغلې وه نو په دې ټیم کې زه مانځه تلمه جومات ته. ټیم لږ زیات وم پرې لارې به اودس به وکړم بیا به دوکان کې لږ ټیم وړم جمع به وکړم. دې ټیم کې دا هغه راغی د ایکسپیکشن والا و یا هر څوک چې نو مې نه راتلو په ځکه چې زه بهر عام کس یم. نو بیا کسانو وي دا حمیدالله دی او داسې لاړ خو دی داسې را روان و لکه بیخي د لیوانو. نو بیا هغې نه وروسته چې ما لمونځ وکړو بهر راووتمه نو دی بېرته تیز روان و په دې لارې باندې په تېښته روان و. نو ما دې ملګرو ته ویل چې ملګري راسره وم چې دې سړي څه چل وکړو او ما یې لاړ. بیا چې موږ سکول خواته سکول او جومات نږدې چې سکول ته راورسېدو نو بیا یې ویل چې دغسې واقعه وکړه چې په نمیز ټیبل یې په سکو وهو او چوکیدار خوږ شو. چوکیدار نه ډېره وینه بایده. نو هغه سکول یو زموږ د تره یو زوی نږدې یو کور و هغه هسپتال ته دغه کړو. نو بیا چې په دې لارې باندې هغه دوی راپورټ له مخکې شو موټر سایکل باندې یو ټیچر دی هغه ویوړو. نو هغه بیا نه دغه ته ویوړو د هسپتال ته ایسته یې وینړو ډاري کې تاڼې ته ویوړو. په دې خبره کې هېڅ قسم حقیقت نشته. موږ لري استادان صاحبان لري تپوس وکړی شي چې دا څه قسم چوکیدار دی. د ده نه انکوایري شوې ده هېڅ نه شو او چوکیدار سسپینډ شوی دی او حمیدالله صاحب یو داسې کار کړی دی چې لکه دغه تعلیم سره دا لکه لیوانو یو پاډ یې وکړو لکه فلم کې چې اکټینګ کوي هغسې یې وکړه ولاړ. نو په دې خبره کې هېڅ حقیقت نشته او ما دا درخواست دی چې په دې باندې زر تر زر هغه وشي انکوایري وشي. زما نوم محمد بادشاه دی او زه د لالکو کلي اوسېدونکی یم. خبره کې چوکیدار ته هېڅ قسم ګناه نشته. چوکیدار د استادانو وینا ده چې چوکیدار بیا سکول نه دی وتلی او د اکسیډنټ کلی دی. او بیا د سوشل میډیا رونو ته زه دا خواست کوم ډېرو سوشل میډیا رونو او کم د ایجوکیشن سره چې تعلق لري هغو غلط پوسټونه کړي او دا یې شیر کړي په فیسبوک چې دا چوکیدار وهلی دی دا افسر او دا چوکیدار جلاد جوړ شوی دی او داسې قسمه پوسټونه کړي دي. زه په دغه خلکو هم غږ کوم چې بغیر د تحقیقه داسې خبرې مه شیر کوئ او زما دا اپیل دی تاسو ته مشرانو ته او غټو افسرانو ته چې د چوکیدار ته د انصاف میلاو شي. ولې دا چوکیدار په حقه دی او د چوکیدار ته هېڅ قسم ګناه نشته. دا اکسیډنټ چې دی نو دا د بلارې کړی دی د هلک په ده باندې ګزار نه کړی. استادان ګواه دي استادان شته دی د ماشټر یې شته دی د هغو د مخې دی روغ مټ وتی دی د سکول نه او د اکسیډنټ کړی دی په لارې باندې. صفا چې لکه انکوایري راشي انکوایري افسران د خپل تحقیقات وکړي د ماشټر نه دي وکړي د خلکو نه دي وکړي. جی کتونکو تاسو واورېدل چې د لالکو په سکول کې د چوکیدار او اسسټنټ ایجوکیشن ډیویژنل افیسر چې کوم د تحصیل دنزي د هغه ترمنځ کوم واقعه راغله د کلي خلکو چې کوم حقیقت بیان کړ. پکار داره چې کوم ذمہ دار د دې لپاره انکوایري افسر مقرر شوي دي هغه په دې باندې ټیک ټاک خپله دغه انکوایري وکړي او حقیقت مخې ته راشي. نو که چوکیدار سسپینډ کیږي نو بیا دغه افسر چې کوم دی هغه هم د سزا قابل دی.